حارثه دا داسې قصه شوې چې ورته پلار یې ته بېګا موبایل اخیستی دی، ورته ویلي چې موبایل مه استعمالوه. هغه ورته ویلي چې دغه دی، سهار یې ورته ویلي چې موبایل مې راکړه، ورته ویلي چې نه یې درکوم. چې پاڅېدلی تومانچه یې راغوستې، شپږ ډزې یې پلار ویشتی، یو ډز یې مور ویشتی. پلار یې ډایرکټ مړ دی او مور یې چې کوم ده هسپتال کې ده، زخمي ده. په زنګېدن کې هم چغې وهي چې زما بچی وړوکی دی، په ځان نه دی پوه شوی. نو بس ګرانه ده، الله دې خیر کړي. السلام علیکم. انسانیت اخیر څه شو؟ انسانیت او شعور ولې ختم شو؟ ملګرو، دا تصویرونه چې تاسو ته ښکاري دا پلار او زوی دی. دې ماشوم چې کله نه پیدا شوی او دې حد ته راورسېدو، نو دا د پلار په مینه او محبت لوی شو. پلار به یې په پیدایش دومره خوشحاله شوی یي چې د خپله وسه به یې خیراتونه هم کړي چې رب زوی راکو. او چې کله دا ماشوم بیمار شوی یي، نو مور او پلار به یې ورته شوګیرې هم کړي او مور او پلار به یې د خفګان نه روټۍ هم نه یي خوړلي او دعاګانې به یې ورته هم کړي یي چې ربه زموږ بچي ته روغ صحت ورکړي. او چې کله یې پلار بازار ته تللی یي، نو خپل بچي له به یې ښه ښکلې کپړې او پیزار یا د لوبو څیزونه هم اخیستي یي. خو مور او پلار به چرته هم د خپل بچي اوښکې نه یي برداشت کړي او د مور او پلار کوشش هم دا وي چې زما بچي ښه کپړې، ښه پیزار او ښه خوراک استعمال کړي او ښه بهترین تعلیم حاصل کړي. پلار هم د خپل بچي دپاره غلط سوچ نه کوي، د دې بچي د مستقبل د جوړولو کوشش کوي چې د ده ښه مستقبل جوړ شي او چرته په انسانانو کې شمار شي. خو ځینې رب العزت ډېر قابل او فرمانبردار جوړ کړي، خو ولې بعضې پکې داسې نافرمان او ګستاخ شي چې والدین ټول ارمانونه په یو مین کې خاورې کړي. ملګرو، دغه ماشوم چې تاسو ته ښکاري د دې نوم حسنین دی، د 16 کالو دی او د پلار نوم یې شیرباز خان دی چې عمر یې 47 کال دی او د ضلع دیر لویر ګمبیر معیار اوسیدونکی دی. دې ماشوم په نامعلومه وجوهاتو په خپل خوږ پلار او خوږې مور باندې ډزې وکړې. پلار خو یې په موقع وفات شو او مور یې د تیملګرې هسپتال ته د علاج دپاره منتقل شوې ده. هسې مې دا ویل غوښتل چې رب العالمین دې هر چاله نیک عمله او صالحه بچي ورکړي، او که د چا بچي نافرمانه یي، رب دې فرمانبردار جوړ کړي. دا خو ډیره ګرانه خبره ده چې بچی دې راپاسي او خپل د سر سوری دې ختموي. رب دې د دې پلار له جنت الفردوس ورکړي او مور له دې الله په خپل قدرت روغه کړي. رب دې صحت ورکړي او الله دې دا علاقه د نورو ناخوشګوار واقعاتو نه وساتي. آمین یا رب العالمین. ظلم خو یې ډېر غټ ظلم کړی. ملګرو، تاسو څه وایي دې هلک باره کې؟